بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المجموع اسم دل على أحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ما. چې په دې عبارت کې مصنف 5 نمبر فصل وروړه د خاتمه د اسم جمع په بیان کې. مجموع مصنف لفظ د المجموع وروړه. المجموع اسم دل على احاد مقصودة. نو مجموع لغت کې د اسم مفعول سیاده اجمعان مصدرنا په معنی د اکٹھا کرنا. او مجموع چونکہ اسم مفعول لا معنی بشي اکٹھا کیا ہوا. اوس جمع کون کی تا جامع ویل شي. او مجمع چې کوم خلق ارجمع کړی شي او ته مجمع ویل شي. مجمع جوړ مې ته یو نو ورېدلې وي کنه مو دا ورېدلې مجمع جوړ جمع شو ته مجمع ویل شي. جمع شو څه ویل شي مجمع. پوه شو. اصطلاح مصنف د المجموع تعریف ته تکړه دا اسم دل على احاد مقصوده بحروف مفردة بتغير ما اما لفظي او تقديري. تاسو پوری تعریف ده ټول چې جمع هغه اسم ده چې دلالت وکي په افراد مقصوده باندې په مفرد کې لغوند کې تغیر سره او دغه تغیر عام ده کلبزن یو کا تقدیرا وی. لفظن مثال بس شي لکه رجال چې د مفرد رجل ده. ٹھیک ده کنه دې مفرد شي ده رجل ده. نو رجل دې صيغه کې لغوند کې تغیر شو نو رجال ته جوړ شول. ٹھیک ده پوه او یا به تقدیرا وی لکه فلک کچری فلک فوزن دی قفلون وی نو دا مفرد ده. خو که فلکون په وزن دی اسدون وی نو دا څه ده جمع ده. بیا پوه شو نو مستبذل کوم فرق پکې نشته کنه. پوه شو خو وزن په اعتبار سره دې کې فرق بیا شته. تقدیرا ده پکې لفظنه نه ده ځکه چې مفرد مې دی فلکون ده او جمع یې فلکون ده. خو کچره مفرد په وزن دی قفلن بوي او کا جمعین په وزن دی اسدون بوي. پوه شو پی. اوس مصنفی چې به تغیر ما نو تغیر شپږ صورتونه دي. څو صورتونه دي؟ شپږ صورتونه دي. هغه کې یو قسم دادا چې مفرد کې تغیر شوی وي د حرف زیاتولو سره خو د مفرد شکل کې تبدیلی نه وی راغلي. لکه سنون لکه سنون دې جمع سي سنوان. نو پرا صاد نون واو کوم شکل چې دا په مفرد کې په جمع کې په سنوان کې امغه شکل لا صاد نون واو خو صرف اخر کې الف نه زیات شوی دی. پوه شو. دویم صورت چې مفرد کې تبدیلی وکړل شي د حرف د کمولو سره. د حرف کمولو سره په مفرد کې تبدیلی وشي د حرف کمولو سره. لکه تخمتون دا دې جمرسي تخامون. تخمتون مفرد دا او جمع سرسي تخامون. نو تخامون نا تخامون کې تاسو کړلا حذف کړلا په تخمتون کې تا وکنه او تخامون کې څو کړل چې جمع جوړ کړ نو تایتی حذف کړ نو حرف کم کړل. پوه شو. دویم صورت دادا چې د مفرد کې تبدیلی وکړل شي د حرف کمولو سره خو په شکل کې تبدیلی نه کیږي. په شکل کې تبدیلی نه راځي. لکه تخمتون مفرد ده دې جمع تخامون درسي
ټیک ده کنه نو یو حرف څه کړته کم کړ تایته کم کړه مفرد کې تاشته تخمتون او په جمع کې تانشته تخمون ده پوه شو به دریم صورت مفرد کی تبدیلی صرف په شکل کې وي بغیر د حرف زیاتول یا کمول نه لکه اسدون دې جمع سي اسدن څه شي اسدون جمع سرسي اسدن رسي اما غالب سین دال په مفرد کیم دی او په جمع کیم دی خو مفرد شکل اسدون دا حمزه باندې څه دا حسین باندې فتحه دا او اسدن کې په حمزه باندې زما دا حسین ساکن دا اسدون دې جمع سي اسدن یا تقدیرا هم په دې قسم کې تقدیرا اما په دې قسم کې لکه فلکن چې په وزن دی اسدن شي نو جمع شي او چې په وزن دی قفلون شي نو واحد شي درې صورتونه موي څلورم صورت چې مفرد کې تبدیلی وشي د حرف د زیاتولو سره خو شکلم بدل شي سره شکلم څه شي بدل شي لکه رجلن رجالن پوه شئ او حرف مثل لکه رجلن رجالن پنځم صورت مفرد د صيغه یو حرف کم شي مفرد کې تبدیلی وشي پنځم صورت دادا چې مفرد کې تبدیلی وشي د حرف په کمولو سره خو شکل مسرا بدل شي لکه رسول دې جمع ده رسول شپږم نمبر دادا چې مفرد کې تبدیلی وشي د حرف د زیاتی او کمی دواړو سره مطلب څه حروف زیات شي وسدي کم شي لکه غلامون غلمانون غلامون غلمانون او غلامون غلمانون نو ګره غلام کې غین لام الف او میم ده او غلمان کې حرف ته کم کړیو ګوره غلام علم نه بعد الف وکنه او په غلمان کې الف شته نشته میم نه بعد الف اونن زیات شو په جمع کې په غلام کې شته الف نه بعد میم نه بعد الف اونن نشته پکې پوش نو حرف ته زیاتم حرف ته کمم کړه او حرف پکې زیاتم کړه غلام نه غلمان جوړ کړه ٹھیک ده کنه نو حرف پکې زیاتم کړه او حرف ته کمم اعلام نه بعد الف په مفرد کې جمع کې نشته ته کم کړای دا ٹھیک ده کنه په مفرد کې میم نه بعد اسم نشته او په جمع کې د میم نه بعد الف پونون دي ذاتیم په کرا واستلا او شکل یې ته بدل کړ شکل یې څه کړ بدل کړ شکل صورت پوښي ځکه چې غلام ده غین باندې پیش ده او د کې غین باندې شه ده کسره ده یک کلام باندې زبر ده او په دې کې بل باندې شه ده سکون ده پوښي او نه شوي به تغیر ما باندې پوښي خو اوس مخ کې لور شي یای بتغیر ما اما لفظی او تقدیری دې څنګه دا خبره معلومیږي چې تغیر په اعتبار سره د جمع دوه قسمونه دي فلفظ کې تغیر په اعتبار سره د جمع دوه قسمه دي ٹھیک ده کنه مفرد کې تبدیلی په اعتبار سره د جمع دوه قسمه دي یا به لفظي یا به تقدیری وي لفظي مثال لکه رجلن رجالن و تقدیری مثال لکه فلکن که چردا په وزن د اسدون شي نو جمع ده او که په وزن د قفلون شي نو د مفرد ده ٹھیک ده کنه نو دا تقدیری ده ها پوه شئ په
وګورئ ته برته وګورئ. فصل المجموع اسم دل على احد مقصودتنا جمع هغه اسم د دلالت کی په احد مقصوده باندې یعنی افراد مقصوده باندې بحروف المفرده په مفرد حروف سره بتغیر ما په مفرد کې تغیر کول سره اما لفظي یا بدل لفظي وي كرجال في رجل او تقدير یا تقديري كفلك على وزن اسد فإن مفرده ايضا فلك لكنه على وزن زکه چې مفرد دي هم فلك لكنه على وزن قفل لكن په وزن دي قفل. فقوم ورحت ونحوه ان دل على احد لكنه ليس بجمع له. فائدې کوي تعریف کې څه دي؟ المجموع ده معرف ده اسم دل على احد مقصوده بحروف ماذا شي ده تعریف ده ٹھیک ده څه ده تعریف ده. اوس هر تعریف کې جنس او فصل وي نو اسم دل على احد مقصوده ده جنس ده لیکن قوم رهط وغیره د الفاظ څه دي شامل دي. او بحروف مفردة بتغير ما دا فصل لا ٹھیک ده. ادینا قوم او رهط وتلو ویری زګه اگر چې قوم او رهط په افراد باندې دلالت کوي خو دې پر مفرد نشته چې کې تغیر وشي ٹھیک ده کنه. افراد مقصوده باندې دلالت کوي قوم او رهط خو دې پر مفرد نشته چې هغه کې تغیر وشي. او موږ په طریق کې یا شانته د چې مفرد وایي او کنه جمع دې پر خدا ضروری ده پوښه نو قوم رخت به جمع نشي ویلې ټیک شو کنه. نو فقوم ورخت ونحوه قوم ورخت دې پشان نور بعض الفاظ وین دل على احد اگر چې په احد دلالت کوي لکنه ليس بجمع دا جمع نه دی ویلې اذا مفرد له ځکه چې مفرد نشته. ثم الجمع على قسمين بیا جمع په دوه قسمه ده. نو دې عبارت کې ته مصنف د جمع تقسیم کوي چې جمع په دوه قسمه ده یو جمع مصحح ده او بل جمع مکسر ده. جمع مصحح ته جمع سالم هم ویل شي جمع سالم هم ته ویل شي پوه جمع صحیح هم ته ویل شي جمع صحیح هم ته ویل شي پوه جمع سالم او جمع صحیح. مصحح دا د اسم مفعول صيغه ده په معنی د صحیح کیه هوا چونکه د کوم د مفرد صيغه صحیح او سلامت وي نو دغه وجنا دیتا سالم او صحیح ویل شي مصحح به ویل شي پوښي. او په اصطلاح کې تعریف څه شي ده جمع مصحح مصنف ته تعریف خپل کړه ښه. ثم الجمع على قسمين مصحح وهما لا يتغير بناء واحده وهما لم يتغير بناء واحده. جمع مصحح هغه ده چې کې د واحد بنا نه بدل شوی یعنی متشوی یا داسې وکړای شو چې کې د واحد بنا سالم وي ٹھیک ده کنه چې کې د واحد بنا صحیح او سالم وي او متغیر شوی نه وي پوښي. ورجه جمع ته جمع سالم او جمع صحیح هم ویل شي د جمع ته جمع صحیح او جمع سالم ویل شي. او مکسر څه ویل شي جمع مکسر. مو جمع دوه قسمه باندې کړیو کنه څو قسمه باندې کړیو جمع دوه قسمه باندې کړیو ٹھیک ده. کوم جمع صحیح او جمع مکسر. جمع مکسر دی باب تفعیل اسم مفعول لا ٹھیک ده کنه او دې معنا دا ټوټه ہوا سمجھنا دا ټوټه ہوا چونکه د کې د واحد شکل موتیږي ٹھیک شو کنه د کې د واحد شکل او صورت موتیږي او تغیر پکې سي نو دغه د وجه څه ویل شي مکسر ویل شي پوه شئ په پوه شئ په و اصطلاح کې جمع مکسر څه ویل شي او هما يتغير فيه بناء واحده چې کې د واحد بنا او شکل اغا متشوي وي یعنی متغیر شوی وي ٹھیک ده کنه دته جمع تکسیر ملي شي
جمع غیر صحیح مې ته ویلی شي او جمع غیر سالمه مې ته ویلی شي څومره نومې شوې جمع مکسر جمع تکسیر جمع غیر صحیح او غیر سالمه مې ته ویلی شي څلور نومې دي ښه پوه شوې پې والمصحح على قسمین دې ځینه ته جمع صحیح تقسیم کوي چې دا په دوه قسمه ده ٹھیک ده کنه په دې عبارت کې مصنف د جمع صحیح تقسیم کوي ٹھیک ده چې جمع صحیح په دوه قسمه ده جمع مصحح مذکر یا جمع مذکر سالم ٹھیک ده کنه پوه شو او جمع مصحح مؤنث یا جمع مؤنث سالم ٹھیک ده نسي والمصحح على قسمين مصحح فدوا قسمنا مذكر وهما ألحقه بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوح كمسلمون أو ياء مكسور ما قبلها ونون كذلك مصنف د جمع مصحح مذکر تعریف د تکړه ده وهو ما الحق باخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحه ما قبلها ونون كذلك ليدل على ان ما هو اكثر منه د تعریف ده ٹھیک ده چې جمع مذکر سالم یا جمع صحیح اغا جمع ده چې د غیر د مفرد په اخر کې واو مقبل مضموم او نون مفتوحه ولګي ودا حالت رفی کې ده پس کې یا مقبل مکسور او نون مفتوحه ولګي دا په حالت نسبی او جری کې ده د دې خبره باندې دلالت کول دي پورا ان ما هو اکثر منه چې د دسرا اکثر د دنه دي نحو مسلمینا پوښي اول مثال بس شي چې واو مقبل مضمومي لکه مسلمون ټیک شو کنه او دویم صورت مثال بس شي لکه مسلمینا وهذا في الصحيح وجدا په صحیح کې دي پوښي وهذا في الصحيح وجدا په څه کې دي په صحیح کې دي وهذا في الصحيح نه د جمع مذکر سالم د جوړولو طریقه تخی ٹھیک ده کنه چې جمع مذکر صحیح جوړول به څنګه به جوړوي نو جمع مذکر سالم د به درو حالونه خالی نوي ٹھیک ده کنه د به یا اسم صحیح وي یا به اسم منقوص وي او یا به اسم مقصور وي پوه شئ کچره دا اسم صحیح وي نو دې طریقه مغه ده چې شوته تعریف کې مکمه ذکر کړو مو ویلا ٹھیک ده کنه هغه سوا چې د مفرد په اخر کې واو مقبل مضموم انہوں مفتوحه په حالت رفع کې ولګي لکه مسلمون او یا مکسور یا مقبل مکسور یا مقبل مکسور انہوں مفتوحه دې په اخر کې ولګي په حالت نسبی او په جری کې لکه مسلمینا پوه شئ دا د صحیح جوړولو طریقه شولا کچره دغه اسم چې کوم نه ته جمع مذکر سالم جوړوي یا جمع مصحح مذکر ته جوړوي دا اسم منقوص وي اسم منقوص هغه اسم دا پوښوي اسم منقوص طریقې باندې ځان په اولو نمخ کې اول اسم منقوص دا کوی چې اسم منقوص څه دی ویل شي اسم منقوص هغه اسم دا چې غي په اخر کې یا مقبل مکسور وي اوس برابر خبره ده کدا یا مذکور وي لقا قاضي او کا محذوف وي لقا قاضن اسم منقوص نه چې څه جوړوي جمع مذکر سالم ته جوړوي نو دې په اخر کې واو انون ولګوا ٹھیک شول نو دینه به جمع مذکر سالم جوړ شي لکه قاضیون په یا باندې زما ثقيله وا ٹھیک شول نو ما قبل حرکت حذف کولو نه بعد مزما چا ته ویل کړل ما قبل ته مو ویل کړل چا ته ویل کړل ما قبل ته مو ویل کړل نو څه جوړ شول قاضون ته جوړ شول
اجتماع ساکنین رولا په واو په یا کې په واو او په یا کې یا مذکر لا حذف کړل نو څه جوړ شول قازون ته جوړ شول دوی مثال څه ده دینه چې جو مذکر سالم جوړو د اخر کې واو نو لګو داعیون بشي یا باندې زما ثقيله وا مقبل ته مونږ کړه انت اجتماع ساکنین د وجه یو غرضه نو څه جوړ شول داعون ته جوړ شول څه جوړ شول داعون ته جوړ شول کپونه شي په وګورئ امل منقوصه فتحذف ياؤه مثل قازون وداعون تكشل والمقصور يحذف الفه يبقى ما قبلها مفتوحا اسم مقصور ستویل شي هغه اسم چې غیر په اخر کې الف مقصوره وي نو اسم مقصور نه کچره د جمع مذکر مصحح یا جمع مذکر سالمه جوړول اراده ته وي نو يحذف الفه اول هو بسو کې الف بتی حذف کوي او دې ما قبل مفتوح پرېګ دی ما قبل وسه پرېګ دی مفتوح پرېګ دی لا علی محذوفتنا چې دلالت کې په سبب دی الف حذف باندې پوشي لکه مصطفانا مصطفونا پوشي مصطفانا مصطفونا اصل کې مصطفیون و سودا مصطفیون و مصطفونا اصل کې سو مصطفیون و ٹھیک ده کنه کالبا کن پکې ولګې نو هم په باندې بدل کړل ټیک شو کنه نو مصطفیون شو کنه نو اجتماعي سکنن د وجنالي په غوړځل نو مصطفیون شول و دا فا باندې مفتحه پر خلویلی ځکه چې دلالت کې په دې خبره باندې او شریف حاضر په نشه کې ما ټیک ده کنه والمقصود يحذف الفه يبقى ما قبله مفتوح يدل على الف محذوفه مثل مصطفون ويختص باولي العلم ودا خاص ده دي اولي العلم سره څه خاص ده متج ده ذوی القول پر صرف جمع مذکر سالم د بشاری پر سي ذوی القول پر سي بیا په اعتراض ورسي اعتراض دا چې تو چې د ذوی القول څه خاص ده زبته توقیمه چې جمع بوي مذکر سالم بوي او د ذوی القول بنوي لکه سنون جمع د سنتون د قال ته ویل شي سال ذوی القول ده نه پوښي ارزون جمع د ارزون ده او په معنی دی زمين د زمکا غیر ذوی القول ده صبونه جمع دی صبتون ده ٹھیک ده کنه نو معنی څه گروه ډله جماعت پوښي جماعته یسبون جمع ثبتون ده معنی ده جماعته گروه ٹھیک ده کنه نو دا هم غیر ذوی القول ده کنه وقیلون ګلی ډنډا جمع دي قلاتون ده قولون جمع دي قلاتون ده پوښوي کیلون ملي شو خو قولون ملي شو دوړه ویل شي او دوړه ویل شي دا جمع دي قلاتون ده او ګلی ډنډې ته ویل شي ٹھیک ده نو دا ورته خو چې نرسي مثلا بل لاند جوړ کړی شازون چې دا شاز دي او شاز کنادر والنادر کل معدوم شاز پشان نادر دی نادر هم معدوم نیمه بس هغه اړ شمار لنی شي بس تخه